بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 70 نمبر درس دی او د امر بعد شروع دی. فائدہ نمبر دویمه به انشاءالله نن موږ وایو نون ثقیله او نون خفیفه. څنګه چې نون ثقیله او نون خفیفه د مضارع صيغو سره لګي، څنګه چې وا نون ثقیله او نون خفیفه دا په مضارع کې فعل مضارع کې تاکید د لپاره د زورنې پیدا کولو لپاره د زور پیدا کېدو لپاره نون ثقیله یا لګو یا نون خفیفه لګو. د نون ثقیله نون خفیفه دوه ته نون تاکید وایي. نو نون تاکید کې ثقیله او خفیفه دوه رااله. نو څنګه چې دا د فعل مضارع سره لګي اونته شانت خدي وای نون ثقیله او نون خفیفه د مضارع صيغو سره چې څنګه لګي نو د امر صيغو سره هم لګي، اونده قشان د امر صيغو سره هم لګي، خو د امر صيغو سره پکې لام تاکید نه لګي. دې سره موږ شروع کې لام تاکید هم لګاو. لکه مثلا ګورئ دا یضرب دې کې زه د تاکید د لپاره دې سره زه شروع کې لام تاکید لګاو او د اخره کې باندې د با باندې زبر لګاو او دې سره نون ثقيله یا نون خفيفه لګای. نو لا يضربن نو دې لام ته لام تاکید وای، لام تاکید دې ته لام تاکید وای. نو د امر صيغو سره په کلام تاکید نه لګي، ځکه د امر صيغو کې چې کم دا د غایب صيغې دي نو دې سره په لام امر لګي. لام امر هغه لام امر باندې زیر وي، لام تاکید باندې زبر وي. دا د وګورئ په لام تاکید زبر دی، په لام امر باندې زیر دی. نو دا لام امر د شپږو غایب صيغو سره لګي او دوه د متکلم صيغو سره لګي. ٹھیک شو جی. نو دا شپږ پکې د غایب صيغې دي. دا غایب مذکر، غایب مذکر دا غایب مذکر صيغې دي او دا درې د غایب مؤنث صيغې دي، غایب مؤنث. ٹھیک شو جی. نو دا درې د غایب مذکر او درې د غایب مؤنث او دلته کې دا درې چې دي دا درې د حاضر مذکر دي او دا درې چې دي دا دی اړخته دا درې نو دې دا حاضر مؤنث وای، حاضر مؤنث صيغې دي. دا د حاضر مؤنث دي او دا دوه صيغې چې دي دا د متکلم صيغې دي. نو یاد وساتئ د غایب دا شپږ صيغې چې دي کنه دا درې د مذکر غایب او درې د مؤنث غایب. دې سره چې کله مونږه د امر صيغې دې نه جوړو نو دې سره په شروع کې صرف لام تاکید لام امر لګيږي. لکه مثلا ګورئ دا یضرب معنا هغه وخل کې یا بو کی نو اوس دې سره ز لام امر لګوم نو لیضرب معنا هغه وخل کې یا بو کی او لیضرب دا اخیری باب ساکن شي. لیضرب پکار دې چې هغه وخلو کی، لیضرب پکار دې چې هغه وخلو کی. اوس دې سره به لام دا نون ثقيله لګوم نو لیضربن پکار دې چې هغه خامخا وخلو کی. نو ګورئ دې سره څنګه چې دې سره نون ثقيله هم لګي نون خفيفه هم ورسره لګي. اوس دا یضربان دی نو دینه به دا نون اعرابي ختم کو شروع کې په کلام امر لګو. د لام امر د وجه د دینه نون اعرابي ختم شو او اوس په ورسره نون ثقيله ولګو، نون ثقيله. نو کله چې د نون ثقيله نه مخکې الف وي نو د بدل باندې دا نون ثقيله باندې وزیر وي. نو لیضربان معنا را پکار دې چې یو دوه سړي خامخا وخلو کی. اوس یضربون له نو د لام امر د وجه دې کې شروع کې لام امر مونږ لګو، د لام امر باندې زیر وي. نو لیضربو دا نون ثقيله دا نون هم ختم کو، دا د دینه د نون عربي ختم شو. اوس په دې سره چې کله موږ نون ثقيله لګو نو دینه به موږ بیا دا واو هم ختم کو. نو دې سره موږ صرف نون ثقيله لګو. نو لیضربن پکار دې چې هغه یو سړی وخلو کی، پکار دې چې دواړه سړي وخلو کی، پکار دې چې ټول سړي وخلو کی. اوس دا د غایب مذکر صيغې دي، د غایب صيغو سره ورسره موږ لام امر لګو، لام امر زیر والا وي او نون ثقيله ورسره لګو. نو لیضربن معنا پکار دې چې خامخا یو سړی وخلو کی، لیضربان پکار دې چې هغه دواړه سړي خامخا وخلو کی، لیضربن پکار دې چې هغه ټول سړي خامخا وخلو کی. اوس په غایب مؤنث صيغې دي نو دې سره موږ ولګو لام امر پر سره ولګو. لکه مو صيغو په اخره کې چې پیش وي د لفظ جزم ورکی. نو لتضرب معنا پکار دې چې هغه یو خزه وخلو کی. نو اوس دې سره چې کله موږ نون ثقيله لګو نو په چې کم جزم وي هغه زبر کی او نون ثقيله ورسره لتضربن پکار دې چې یو خزه وخلو کی. او تضربانی معنی ده هغه دواړه ښځې وخل کوي یا به وکړي
نو دې سره لام امر چې ولګي نو دا نون ثقيله به ختم شي لتضربا پکار دې چې هغه دوانه خزي وخلو کی نو اوس دې سره نون ثقيله لګاو نون ثقيله نون ثقيله چې کله د تسنیه صيغو سره نون ثقيله لګي نو نون ثقيله باندې وزیر وي نو لتضربان معنا پکار دې چې هغه دوانه خزي خامخا وخلو کی او دا ګورې لیضربن له دا د جمع مؤنث صيغه ده دې سره بس صرف لام امر ولګي نو دا نون چې کوم اخره کې ده دا نون اعرابي نه لري ته نون جمع مؤنث وي یا نون ضمیر ورته وي دې ته سني شي ویلي لیضربن معنا هغه ټول خزي وخل کې یا بو کې لیضربن معنا پکار دي چې هغه ټول خزي وخل وکي اوس دې سره چې کله زنون ثقيله لګوم نو دا نون ضمیر دی یا نون مؤنث دی او دې سره چې کله زنون ثقيله لګوم نو دا دواړه یو ځای کېږي نو دا صيغه نورم ثقيله کیږي نو د دې دوه په منځ کې یو الف دې سره ولګي نو لیضربنان معنا پکار دي چې هغه ټول خزي خامخا وخلو کی دا خو دې سره د غایب صيغو سره به لام امر ور سره لګي لام امر او نون ثقيله په اخره کې لګي لام امر او نون ثقيله په اخره کې لګي نو لیضربن لتضربان لیضربنان دا خو د دې سره لام امر او نون ثقيله ولګي اوس د حاضر چې کوم د مذکر او د حاضر مؤنث صيغې دي دې سره وسکو دې سره اول د حاضر صيغونه چې کله د امر صيغې جوړو نه دي کې لام امر نه لګي دې نه اول د علامت مضارع ختمه کی د حاضر صيغو ټول نه علامت مضارع ختمه کی دا تا علامت مضارع ده نو د مذکر غینه ختمه کی مذکر حاضرونه او د مؤنث حاضر صيغونه ټول نه علامت مضارع ختمه کی نو اوس چې کوم صيغو په اخره کې پیش وی ګره نو دلته دا پیش ختم کې دلته جزم ورکی او چې کوم صيغو په اخره کې نون اعرابي وي دلته به نون اعرابي ختم کی نو ګوره د تسنیه هغه کې نون اعرابي ده د جمع مذکر هغه کې نون اعرابي ده او د واحد مؤنث حاضر صيغه کې د نون اعرابي ده نو بیا پکې دا یا پاتې شو دا یا موږ داسې ګول کو دا یا ګول کا ٹھیک شو او دا تسنیه دا بل چې دا د مؤنث تسنیه هغه کوم د نون اعرابي دي او دا چې کوم د تسنیه جمع غدا د نون اعرابي نه د نون ضمیر دي نو دې سره به اوس موږ حمزه ولګو دا حمزه ولګو ځکه چې د ضاد ساکن دی نه ویل کیږي نو چې کوم حرف نه ویل کیږي او په شروع کې راشي نو داغه د ادایګي د پاره دینه مخکې موږ حمزه لګو یو الف لګو هغه الف باندې به اوس موږ کم حرکت په ور لور کو نو دا ضاد چې د فا کلمه ده دا را عین کلمه ده او دا با لام کلمه ده نو ته به فا کلمه ته نه عین کلمه ته وګوري که په عین کلمه باندې زیر وي نو د حمزه له اوم زیر ورکه او که په عین کلمه زبر وي بیا هم د حمزه باندې زیر وي نو امر په صيغو کې د حاضر د امر چې کوم شپږ حاضر صيغې دي نو هغه کې به حمزه باندې یا پیش لګي یا زیر لګي چې عین کلمه باندې زبر یا زیر وي نو حمزه به زیر وایي او که په عین کلمه باندې پیش وي نو حمزه باندې به پیش راځي ٹھیک شو نو د امر حاضر صيغو کې په حمزه باندې زبر نشي راتله زبر به نه راځي یا به زیر راځي یا به پیش راځي که په عین کلمه زبر یا زیر وي نو حمزه باندې به زیر لګي او که په عین کلمه باندې پیش وي نو په حمزه باندې به پیش لګو نو اضرب دلته کې چې څنګه موږ په دې اولی صيغه سره حمزه ولګو او حمزه لم زیر ورکو نو شپږ وانو صيغو سره به هم دغه حمزه ورګو زیر به ورکو نو اضربنا ٹھیک شو نو دا موږ سره دا شو اوس دې سره چې کله موږ امر د نون ثقيله لګو نو دا د بعد به زبر ورکی او نون ثقيله به ور سره ولګي او دا خو دې ځکه ور سره نون ثقيله نو اضربن دینه به دا واو ختم شي واو ته ختم شي اضربن دینه به دا یا ختم شي او نون ثقيله به ور سره ولګي اضربن او اضربان دې سره نون ثقيله ولګي ٹھیک شو نون ثقيله زیر والا او اضربنا سره چې کله مونږه د دې اخره کې د نون ضمیر دی یا نون جمع مؤنث دی دې سره چې کله مونږه نون ثقيله لګاو نو بیا به د نون ضمیر سره یو الف ولګي او دې سره په مینس کې د نون ضمیر او د نون ثقيله په مینس کې به د الف ولګي نو دې ته الف فاصل وایي چې فصل راولي جدایي راولي د نون ضمیر یا د نون جمع مؤنث او د نون ثقيله په مینس کې جدایي راوسته د الف نو دې ته الف فاصل وایي نو اضربن تبا خامخا وخل کې اضربان نه تاسو دوانه به خامخا وخل کوي اضربن تاسو ټول سړي به خامخا وخل کوي اضربن ته یو خزه به خامخا وخل کې اضربان نه تاسو دوانه خزه به خامخا وخل کوي اضربنان نه تاسو ټول خزه به خامخا وخل کوي نو اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنان
دا د امر صيغه وي د امر حاضر صيغه وي او د دې لخته د امر غایب صيغه وي نو د امر غایب صيغه سره به لام امر لګي او نون ثقيله به ور سره اخره کې لګي چې کچا نون ثقيله ور سره لګي اعلی او د امر حاضر صيغه نه به علامت مضارع ختمه او اخري حرف ک پیش وینو هغه به جزم کې او ک نون اعرابي وي هغه نه به نون اعرابي ختمه بس او حمزه ور سره لګي نو حمزه به عین کلمې ته بګوري ک په عین کلمه زبر یا زیر وي نو حمزه باندې بزیر لګي او ک په عین کلمه باندې پیش وي نو په حمزه باندې با پیش لګي په دې ان شاء الله نور باقاعده مونږه تفصیلی صيغه به جوړو دا هغه مونږه پوره ګردانونه حل کوو ان شاء الله د امر غایب د امر حاضر او د امر متکلم نو اوس دا د اضرب معنا نه زو خلکم یا وکم نو دې سره زه د امر صيغه دي نو لاضرب نو دا اخري باب ساکن کې لاضرب پکار دي چې زو خلکم او دا نضرب دي نو دې سره بلام امر زو لګم او د اخري باب ز ساکن کوم چې کوم صيغه باندې پیش وي د لام امر د وجه باغه ساکن کیږي او چې کوم صيغه په اخره کې نون اعرابي وي د لام امر د وجه نه باغه نون اعرابي ختميږي لاضرب پکار دي چې زو خلکم لنضرب پکار دي چې مون دوانه یا ټول وخلکو اوس دې سره ز نون ثقيله لګوم نو دې دا با چې کوم ساکن نو د باندې زبر لګي نون ثقيله به سره اخره کې ولګي نو لاضربن پکار دي چې ز خامخا وخلکم او لنضرب معنا پکار دي چې ز وخلکم اوس چې دې کې تاکید په راکې نو دې با باندې زبر لګي او نون ثقيله به سره اخره کې ولګي لنضربن پکار دي چې مون دوا یا ټول خامخا وخلکو ٹھیک شو نو دې سره نون ثقيله ولګید او دې سره نون خفيفه هم لګيږي نو نون خفيفه دا چې کوم د تثنیه صيغه دي زور تر اکراس راکاږي د تثنیه څلور صيغه دي دا د تثنیه صيغه دي دا نو دې سره نون خفيفه نه لګيږي او د دوه د جمع مؤنث صيغه دي دا او دوه د جمع مؤنث صيغه دي نو دې شپږو صيغو سره نون خفيفه نه لګي دا ساکن نون او د نورو سره لګي ٹھیک شو نو دا باندې لیضربن نه دا باندې یضربن کې صرف د نون ثقيله په ځای باندې خفيفه ولګي او دا د تثنیه سره بیا نون خفيفه نه لګي او د جمع سره لګي لیضربن نه نو دا باندې یضربن کې او د واحد مؤنث صيغه سره لګي لتضربن واحد مؤنث غائب صيغه ده نو دا بس صرف د نون ثقيله په ځای باندې خفيفه ولګي لتضربن ٹھیک شو دا اضربن تو خلوکا نو دې سره باندې نون ثقيله دا لګیدل نون خفيفه ور سره ولګه اضربن او د تثنیه سره نه لګي جمع سره اضربن تاسو ټول سړي خامخا وخلو کوي دې سره اوس د نون ثقيله په ځای نون خفيفه صرف لګوم اضربن تاسو ټول سړي خامخا وخلو کوي اضربن نون ثقيله ده د په ځای صرف نون خفيفه ولګوا اضربن کا بیا دې دوه صيغو سره نه لګي لاضربن نون ثقيله ده ته صرف نون خفيفه کا لنضربن نون ثقيله ته صرف نون خفيفه کا لنضربن نو دا کوم صيغو مخې ته چې ما دا کراس راخ کړو نو دې صيغو سره نون خفيفه نه لګي او نون ثقيله ټول سورل سوانو صيغو سره لګي نون ثقيله سورل صيغو سره لګي او نون خفيفه اتو صيغو سره لګي نو دا سلور د تثنیه چې کوم صيغې دي تثنیه یضربانی دا سلور د تثنیه صيغې دي دې سره نون خفيفه نه لګي او یضربنا تضربنا چې کوم دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي دې سره نون خفيفه نه لګي نو ټول صيغو سره لګي او نون ثقيله د ټول سورل سوانو صيغو سره لګي دا مشدد نون ټول صيغو سره لګي او دا ساکن نون صرف اتو صيغو سره لګي د تثنیه سره ساکن نون نه لګي او د جمع مؤنث صيغو سره د دوه صيغو سره دغه نه لګي نون خفيفه نه لګي نو دا زموږ دویمه نمبر فائدہ وا د امر په باس کې او راتلونکي درس پورې اجازه غواړم هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه